تایراید ګلینډ د هغه هورمونز چې د هغې د وجې یعنې خصوصا د تایراکسین پرون به د کلسیټونین د وجې چې کوم ډسارډر کاز کېږي هغه د هغې بحث موږ کړی و چې یاره کلسیټونین د وجې کوم ډسارډر کاز کېږي نن به موږ خبره کوو د تایراکسین د وجې کله چې د تایراکسین هایپر سیکریشن کېږي خانه هایپر سیکریشن مین انکریز یا های سیکریشن د هغې د وجې به دوه درې کنډیشن کاز کېږي د ټول نه اولنی کنډیشن چې دی اټ از کالډ ګریو ډیزیز Graves. Number 1. Graves disease. Graves disease the pati was a grave disease no usually like a grave but it was the first time described by Robert James Grave, which was an Irish scientist. The disease the type of goitre described your Irish scientist named James Robert Graves. James Robert Graves. That is the reason it is called in 1835. It is called Grave disease. Grave disease the Grave disease په دې وجه وایي چې دا جیمز رابرټ جیمز ګریو ډسکرایب کړو فار د فرست ټایم کوم چې د آیرلینډ سره تعلق لرونکی یو ساينټیسټ و اوس راځو په ګریو ډیزیز بلول ډیفاین کوو چې وات از ویری انټرېسټینګ ډیزیز ګریو ډیزیز څه ته وایي او په دې کې څه کیږي ها let may be defined as it is a condition in which excessive amount of thyroxine releases due to abnormal antibodies produced in the serum which mimic the TSH. کار دا وشي خانه د autoimmune disorder ما explain کړی autoimmune disorder in which abnormal antibodies mimic TSH. mimic TSH د زمون مراد دا دی TSH په شانتي شکل اختیار کړي mimic TSH thyroid stimulating hormone نو چې TSH په شانتي شکل اختیار کړي نو څه به کیږي لکه continuously stimulate what alaka continuously stimulate thyroid gland to release excessive amount of thyroxine. Stop writing, look towards the board. What will happen in the grave disease? په ګریو ډیزیز کې بس کیږي تاسو پرون دا خبره کړو چې دا زموږ سره ټریکیا ده د دې نه چار چاپیره ایچ شیپ ګلینډ دی هغه ګلینډ ته تایراید ګلینډ وایي لیټس سپوز this is the isthmus and these are the right lobe and these are the left lobe of thyroid gland. Now تاسو ته پته راځي تایراکسین چې کله هم جوړیږي پرونی ماغه میکانیزم اف د فارمیشن ویلو دلته په دې کې فولیکل سیلز دی په هغه کې دننه تاسو ویلو چې دا سي تایروګلوبولین یا تایروګلوبین پروتین دی دا تایروګلوبین نه تایروسین امینو ایسډ ډیټیچ کیږي او دلته سره هغه آیوډین لګي او سوډیږي تایراکسین جوړیږي خو دا پروسس ریګولیټ کوي یو بل هورمون یو بل ټراپیک هورمون چې کوم پیچوټری ګلینډ ریلیز کوي د ټي ایس ایچ وایي څه راګه دا کلیوال چې ما وایي د ټي ایس ایچ تاسو کې راګه دا ټي ایس ایچ دی د ټي ایس ایچ د شکل تاسو کوی د شکل دی کنده ته د سپاټ نه درو وای او د رنگ سپین لري سترګې خپلې نه راګه څنګه دا ته پسې مو شو بل چلو شي ګورې دا تایراید سټیمولیټینګ هورمون د سواد نه لګیدل د پیچوټری ګلینډ نه کوم ځای دی پیچوټری ګلینډ اوس د پسې په لګه دا خبره چې موږ راټپل په دې بچ وګړه د پسې اوس یو بل چل کیږي په سیرم کې د تاسو انټي باډیز چې کوم دي لکه هوایل سره په تور کې څنګه ریم ګرم شروع شي د پشانتي انټي باډیز به هغه به د شکل اختیار کړي تاسو ګورئ د پشان شو غل شوي ها دا اوس انټي باډیز د بټ میمک پیخي د چا کې کا
او abnormal antibody the abnormal antibodies. Now what will happen? The thyroid stimulating hormone خو په یو regular انداز باندې for example ټلې دا او هغه پیون وایي کلاس پوری وایي نو خو په ټایم به وایي اوس ته دا هغه کوډ واغوندې او دا هغه وردی واغوندې او ډزو به ما 15 منټه پس ټلې وایي لکه هم سکول وځي دغه چلو شي دا ټلې یا دغه تایرکسین کله چې بده تا ګوره ایشل بګی دا تایرایډ سټیمولیټینګ هورمون چې برا ہے دا عمل وشو او تایرکسین ریلیز شو دسی بګی دا کنه لگا دا تایرکسین ریلیز شو دا نارمل چې کله به ضرورت جو په ریګولیټری پروسس په کنټرول میکانیزم په اورګنایزډ وی باندې وا تایرکسین ریلیز شو ناو واټ ویل هیپن کله چې دا یا راشي دا نارمل انټي باډیز نو دلته خو ټیم راټی مشته غوزي او په مخه ټلې وي په مخه تایرکسین د تایرایډ ډېر اله شابه خارجوا اله تایرکسین خارجوا نو دا اوس ډېر راځي او چاته وي دي تایرایډ لنټ وي الکا وي ته تایرکسین خارجوا نو تاسو په خیال شي کنټینیوسلی دا نارمل دا انټي باډیز په باډي کې پراته دي او دا راځي او تایرایډ گلینډ سټیمولیټ کوي نو وات ډو یو ثینک د اماونت اف د تایرکسین ول انکریز چې تایرکسین اماونت انکریز شي دا غي سره به دا ساين اند سمپټم راځي علامات په کوم سره دای ساينز اند سمپټمز تاسو ویلو تایرکسین بی ام آر انکریز کوي بیسیک میټابولیک ریټ ویلو نو د وجه با علاوه کار دا کیږي چې ایکسیسیو یا انکریز بی ام آر انکریز that is sign and symptom to the Graves' disease. Excessive increase Brazil, very high rate of BMR. Adina alawa increase irregular and increase heartbeat. Heartbeat chi kam dia kam irregular shi or increase bishi. Increase and irregular heartbeat. Heartbeat ba irregular hi also be laga. Shabash. तेज दिन अलावा इंक्रीज वेंटिलेशन इंक्रीज ब्रीदिंग बूम इंक्रीज की स्वीटिंग और वेट लॉस बकी स्वीटिंग बूम इंक्रीज की जगह जाहिर खबर था मेटाबॉलिज्म ची सेवा शुरू व्हाट डू यू थिंक ताकि सर हीट रिलीज की और हीट ची बॉडी टेंपरेचर मेंटेन के स्वीटिंग बकी गवन की नो इंक्रीज स्वीटिंग and weight loss so these are the main signs and symptoms of what of the Graves' disease. That the Graves' disease are a main sign and symptom di for this condition related they come to exophthalmia or ya exophthalmic goiter we ha exophthalmia या तो exophthalmic goiter हुई exophthalmic goiter is a special type of goiter which are related with the protrusions eyes extended outward eyes हागा condition ची पाई की स्तर के outward सी की eyeballs we outward सी की the surrounding tissue of the eye and also the tissue inside the orbit become swollen. दागी द वो जिस तरह की बाहर तरह उस तरह की टिकर उस condition is called exophthalmic goiter. या तो exophthalmia हुई. It also associated with the Graves' disease. That the Graves' disease is associated with exophthalmia is the way a condition in which which is related with protrusions eyeball which is associated related with the protrusion which is resulted to the protrusion eyeballs because of swellings of tissue surrounding the eye and in orbits की जो tissue दी eye orbits की और surrounding tissue की
دا غي swelling به وشي. this condition is called exophthalmia یا exophthalmic goiter. یاد ساتئ که فرض کړه دا prolong شي خانه if this condition prolong it can lead to the cardiac arrest. د دې د وجې cardiac arrest هم کاز کېږي. ها دا ودولي کې prolonged که فرض کړه دا وبس یو ټریټ نشي نو can lead to cardiac failure, cardiac arrest. Cardiac arrest. So this was all about the grave disease. Grave disease هغه disease دی کوم چې IRS scientist James Robert Grave for the first time describe کړو او په دې کې وکیږي خاله دا په دې کې وچل کېږي هغه د auto immune دی. auto immune ما هغه disorder ته ویلو خاله چې بای کې تاسو خپل WBCs یا تاسو خپل انټي تاسو په یو ارګان باندې اٹیک وکي او پای کې مسله جوړي. هغه اټو امیون کنه نو دا یو اټو امیون ډیسارډر دی په کوم کې چې با سیجل کیږي لکه تاسو خپل انټي باډیز با ټي اس ایچ پیخي کوي ټي اس ایچ په میمیک کوي میمیکرینین پیخي کول لکه او کنټینیوسلی به تایراید گلینډ سټیمولیټ کوي چې داغه د وجه با تایراکسین ډیر ریلیز کیږي او کله چې تایراکسین ډیر ریلیز کیږي دا علامات پر راځي. باډي ټمپریچر په انکریز کیږي هارت بیٹ په انکریز کیږي. دین علاوہ انکریز باڈی ٹیمپریچر میٹابولک ریٹ بیسک میٹابولک بی ایم آر بھی انکریز کی گئی. دین علاوہ ہارٹ بیٹ پہ ریگولری او وینٹیلیشن بھی انکریز کی باڈی ٹیمپریچر وہ بھی انکریز کی اور سویٹنگ بھی کی گئی اب ویٹ لاس کی گئی. ہاں سیکریشن آف تائراکسین ہائپو سیکریشن مین لو سیکریشن آف تائراکسین ایز یو نو. اوس راځو اولنې کنډیشن د وړوکوالي نه شروع کوو که فرض که په وړوکوالي کې د تایراکسین لیول په چا کې کم شي ټایپ اف د برث د دې نه چې کوم کنډیشن کاز کیږي اټ از کالډ کریټینزم. دې کنډیشن ته څه ویل کا کریټینزم. نو کریټینزم may be defined as cretinism a condition caused by the low level of thyroxine at the time of birth. a condition caused by low level of thyroxine at the time of birth. د دې مخکې یو ډېر انټرېسټینګ خبره واورئ هغه دا چې هایپو سیکریشن د درې وجوهاتو دي. تایراکسین بوري نه ریلیز کیږي نو اولنۍ وجه دا کېدای شي چېرته ټي ایس ایچ کمې راغله. څه کمې راغله لکه دا ټي ایس ایچ دی د دې اماونټ تایراید سټیمولیټینګ هارمون دی پیچوټري ګلینډ خارجوي د دې اماونټ چې تلو شو دی یا د دې نه علاوه آیوډین چېرته کم شو دی یو باډي کې. ښه آیوډین ځکه تاسو ته پته ده چې څه شونه پکارېږي د تایراکسین دپاره. یو ټایروسین امینو ایسډ هغه نارملی جوړېږي که جینیټک پرابلم نه وي نو د هغې د وجې بیا نور هغه وجې کېدای شي نور که په سره نو زموږ سره د یوزولي ټایروسین ډېر شی موجود دي. دي که نه لکه تایروګلابولین پروټین جوړېده که نه جوړېدی او پکې ډېر شي ټایروسین وکړو نو د آیوډین کمې راشي یا د ټي ایس ایچ کمې راشي او یا د تایراید ګلینډ څه شي لکه ډیمیج. نو تایراید ګلینډ چېرته ډیمیج شو یا چېرته ټي ایس ایچ کم شو دې د وجې به هایپو سیکریشن آف تایراکسین کېږي. نو لاولنې کنډیشن په وړوکوالي چې راځي ته کریټینزم وایي او کریټینزم هغه کنډیشن دی چې په هغې کې به په وړوکوالي ستاسو کې تایراکسین کم شي. خدا نخواسته که کوم ماشوم کې په وړوکوالي تایراکسین کم شو نو د هغه د وجې به دا افیکټ کاز کېږي. دا ساینس به هغه ته پاکې کېږي. لاولنۍ خبره خو به دا وي تاسو ته پته ده چې ګروث شو یا سیل ډیفرنشیشن شو یا سیل ډیویژن شو اټ از کنټرول بای تایراکسین کنه. سیل ډیویژن یا سیل ډیفرنشیشن چا کنټرول کوله کا تایراکسین. نو ستاسو په خیال دغه ګروث په سټنډرډ ګروث یې که نه نو ریټارډډ ګروث دې ته موږ وایو. رکا ہوا ریټارډډ ګروث سټنټډ ګروث ته هم وایي. رکا ویل کا دا لږ په غټېږي نه بس جی. The second condition caused by this particular condition or cretinism په cretinism کې چې دویم صورتحال راځي هغه به mental and sexual retardation mental low IQ چې تاسو وایي mental and sexual retardation یعنی retardation په دې کې به خانه دی به delayed puberty دی بلوغت ته ډېر چې د بقلار رسېږي د delayed puberty ها delayed puberty. دین علاوه
weight loss بدل کیږي weight loss او بل کنډیشن په دې کې دا راځي خانه لو باډي ټمپریچر چونکه سیل ډیفرنشیشن یا ډیولپمنٹ کې هم ماده ستو پر ویډیو میټامورفوز شو ډیولپمنٹ شو دی کوم تایراکسین رول دی نو په دې کې دا چیست چې یلګه سټرنم ایبن نارملی فیجن چیست ته موږ وایو څه ته ورګه فیجن چیست دا یو بل خاصیت دی د کریټینزم فیجن چیست chest. These are the sign and symptom related with the low cretinism. Cretinism की वजह की growth पता था माशूम ठीक नहीं, abnormal growth पे retarded या stunted growth पे, mentally और sexually बदे retarded कमजोर है भाई, दर्द puberty बुलुगात पर बड़े पकड़ार रसी, दर्द weight पर कमी, अदीना अलावा body temperature पे कमी और fusion chest condition पे, chest पे abnormal and postures and shape. دا یاد ساتي کریټریزم د دوه وجوهات پر راځي اټ مې بي جینیټیک اور اټ مې بي انډیمیک دا جینیټیک هم کې دي شي او انډیمیک هم کې دي شي جینیټیک مین پورې جی جینیټیک کپرس کې چلتا تاسو ته پته لري تایروګلابین خو پروتین دی او تایروګلابولین پروتین د لپاره بدل د خاص سپیسیفیک جینی نو کدا جین کې چې د نیوکلیوټاید ډسټرپشن وات ډو یو ثینک دا جین به هغه نارمل جین پاتې شي سنگل نیوکلیوټاید وین ریپلیس اور ډیلیټډ اور some type of discrepancy occur in the nucleotide, the gene will not remain as a gene. Gene में बे gene न पाती कीगी, transcription और translation में की दा protein बन रही तो thyroxine मौजूद क्या लगा ना, it may be genetic, ना genetic हम क्या देशी, it may be endemic. तो करे चीज़ दे दा iodine दवाजी, है ना का iodine द कमाई दवाजी कास्ची, यो तो मुझसे वायु endemic cretinism और genetic cretinism. So this was all about the cretinism. Now the cretinism. Now the second disorder which is related with the hyposecretion of thyroxine is called goiter या endemic goiter. ये exophthalmic goiter है ये endemic goiter है. उस राजू खाने endemic goiter था हाँ. Endemic goiter. It is a condition in which the enlargement of thyroid gland occur. अगर condition छिपाई के बाद thyroid gland घटेगी in size वजह पैदा ये ما تاسو ته ډېر انټرېسټینګ کار ویلو ها دا تایرايډ سټیمولیټینګ هورمون چې راشي لکه خانه نو تایرايډ ډي بیچر کو خانه دبل اول هغه تاسو ته له بوندګي بیا دا موږ سره تایرايډ ګلینډو او په تایرايډ ګلینډ کې دنه فولیکل سیرو کنو لکه فیرا فولیکل سیل ته دی ګنې نو دی ټي اس ایچ دا ټي اس ایچ چې گئی دا ټي اس ایچ کله راشي دی په دی فولیکل سیل ها یاد ساتئ دی په دې فولیکل سیل باندې اکټو کی نو د دې گروث او د دې هغه ډیویژن سی واشي نو دا غي نوې تایروګلابولین پروتین دا پروتین چې کوم دی هغه تایروسین ایمانه سره جوړي دا پروتین په ډېر پیدا کیږي او دا پروتین چې کله پیدا شي نو دا سپیشل انزایم په مدد سره بدینه جدا شي آیودین سره باټیج شي او تایراکسین جوړ کیږي دس کال فارمیشن اف تایراکسین اوس په دې کنډیشن کې چل کیږي thyroid stimulating hormone release کیږي ټیک دا ډیر راځي په دې ایک کوي احانا په فولیکل سیل په سایز کیوں غټیږي او په نمبرز کیوں غټیږي خو مسله څه ده مسله دا چې تایراکسین هورمون نه جوړیږي ولې نه جوړیږي هغه آیودین نشته یو کمپوننټ ستې بل کمپوننټ کدا تاسو د دیوال هرکا خخت ډیر شي راوړي او سیمنټ نه راوړي دا دیوال به جوړ شي یو ډمبر بودريږي کور با اسه کوپای شي او معاملې با چې څومره سیمنټ پکار دي دومره خط پکار یا پاګره شو سیمنټ هم پکار دي کنه نو چې کله په باډي کې آیودین لوشي نو ټي اس ایچ پر راځي فولیکل سیل باندې بیک کوي راغي ډیویژن بکاس کیږي په سایز کې هم غټیږي او چې غټیږي او کم شي چې جوړي نو هغه نه وځي د باډي تایراکسین جوړي دي شوت په خبره ختمه ده کنه نو د سینې کې دې کنډیشن د وجې با سکی د تایرايډ لري غټیږي and this condition is called endemic goiter. Now endemic goiter may be defined as the condition which characterized by the enlargement of the thyroid gland due to low level of iodine in the body या in water हाँ करें जो वो कितना कम iodine की the condition in which thyroid gland increases in size will by size की increase की due to overstimulation of TSH due to overstimulation
overstimulation of TSH. Huh? TSH overstimulation kai, which causes increase in number and size of follicle cells. Increase in size, which causes increased number and increase in number and size of follicle cells. Increase in number and size of follicle cells. This follicle cell causes enlargement of thyroid gland. Adina ba thyroid gland enlargement kigi. Enlargement. Due to low level of iodine. Due to low level of iodine. मैंने कहा आयोडीन बॉडी की कम दी मुसलसल फोलिकल सेल डिवाइड कीगी थायरोग्लोबुलिन जुड़ेगी और आयोडीन ने जुड़ेगी यार मुझे खबर पड़ी तो दी दवा जी बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड की कने की क्या रखा तो दी कंडीशन तमु वायु दासिये दे रखा द गाइडर दे यार का पगाइटर कोच कोई वर जोता पुख्तो गवाई गिल हड यार का गिल होता हां नो हा कंडीशन चिपाई के बाद टीएसएच राजी थायराइड ग्लैंड के बाद फोलिकल सेल डिवाइड कीगी कुछ कर पूरी कल्सिल डिवाइड कीगी नो एलग आगे कार का थायरोग्लोबुलिन जुड़ेगी आयोडीन निश्चित तो दागे का नंबर से और पूरी का नंबर पर साइज स्ट्रिंग से और कहीं तो बदा गाइड थायराइड ग्लैंड ऊपर सीगी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड गाइड